मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। मुमंदो ته یو دغه تللی دا نداب پیژنې ډنډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالي کوي یا خدا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیس لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اتار رازوړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټنګه پنچو د دې وسپیه ټکه ټنګه پنچو د دې وسپیه دا څه په آرامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی داسې ده که نه ده تاسو بیړه تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي وه ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل آباد ملک کوچۍ ژبه خو پوهېږي ته خو به پوهېږې ته کوچۍ ویل مبارک ویل ولې ویل آباد ملک کوچۍ ویل های خور قیامت وی چې ولې وی سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک زه خو دا ټکی جاړمه چې په محرم کې زمونږ د ښځو نه لګام وتی ازادې ګرځي د شیعو ښځې مزادې ګرځي او د سنیانو لونډې مزادې ګرځي نه مونږ خپلې لونډې راټینګولی شو نه دوی خپلې لونډه به پېژنې دی خو وګوره یو سړی تېرو ورځو کې راغی وی ښځه مې چا چېړلې ده رپورټ کې کوم مال چې ونه کړي رپورټ ویل ولې مال څه وخت یې چېړلې ویل ماسخوتن هسې لږه بار وتې وه یو ارامي وچېړله مال ماما رپورټ چې پې ونه کې د خرې چې کومه شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي که نه خرې چې شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي مونږه ښځې د خرو غوندې بار را پرېښي دي که نه دي نو د هلکان لونډان هم د خرونو غوندې کړ هسې ورته داسې بدبر وکړ څه چلو حکومت هم وایي حکومت دی خو وګوره پولیس زنانه یې وچړله و دا زنانه نه دی دا هنرښځې دی زنانه خو په کور کې ناستی علم دریاب دی لکه هغه د دغو خبره اپریدی زمې ما خو داسې خوشطبعۍ دپاره یو خبره درته کوم هغه یو لوی ګیرې والاو چا مانځله وړاندې کو نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ویلکه میله اسپراشه ده خو په پېښور کې دروازو نه میږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دریاب دی دا نن په یو ګوټ کې چېرته لیکي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی نن
د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صاحب چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی ہوں وہ جو وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کرے دے سنو ملے ہن ہن خان نند قوم بچی سبق پرے ہو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناستي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډسکه چې کوم ځای پورې لګي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که دا غونډسکه کوم ځای پورې مګي پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ تھرو آؤٹ پاکستانی قوم دا زما دے د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برای نام قرآن کریم منلو سره پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مانے کی یو دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے دا ماشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چاہ گانے گندے شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندے اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کدے چاپلار مرداری نو مولا راولی چې په سنبای کې ګوته ورته ووایي تاسو پوه شوئ که د چا مور مړی که د چا زوی مړي که د چا رور مړي مولا راولی چې دا مردار او سنبال کی په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې مولا او یانجی یو سلور ملوانے منہ کور باندې راغلی دي ختم پڑاو کړی دي وایي که نه وایي سلور ملوانے مزه چې طالب هم ماته به چې ملوانے راغلی دي زه به چې لاړم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وبخښه والله که ستا مړي پسې وبخښه روټۍ به مې م ترې وخوړه 2 روپۍ به مې م ترې واغېستې او 100 روپۍ سپاره به مې اوس مې دا ملیان پوه کړي چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې په 3 سپارې په پردۍ مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک ونیسي پولیس والا خو نیول کوي که نه قانون دې لاس کې واغېسته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه هغه اسپي صاحب سره ده چې دا په پله در ومني چې ما زه د 2 روپو یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپر یو چیچی دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکئ د سوی ګیس به اوس تماشې وکئ په دې آینده بجټ کې هغه د کفنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کړو پلار د کش کفن ویسته زوی بیا څه سر کولو که موږی در ونه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کړه خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلی کېږي دا زه ولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دغه کار جلیل لیدله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوه یم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه
اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه او د غلام غوث چل ورسره وکړه. په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه. अरे मैं काम करती हूँ, ये मुल्ला मेरा एक पाँव लाहौर में होता है और एक पाँव कराची में होता है और ये मुल्ला हलवा खोर वैसे फिरते हैं. सदर अयूब जमाना हुआ. सदर अयूब गुलाम गौस हजारवी तरह से वकत मौलाना जवाब का हलवा खोर करता हुए और आपस जनाब स्पीकर से भी इजाजत है. वेल इजाजत वह बेगम साहिबा हम तो हलवे खाते हैं और आपका एक पाँव लाहौर में होता है और एक पाँव कराची में होता है. तो एक पाँव लाहौर में और एक कराची में, नीचे से मुल्तान वालों ने तो खुद सेल किया हो. नन पाग औरेदली है चित्त मुतिया जलम पर तू गुबासी शर्मे जलम. دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی باندې والله العظیم چې استعفا ورکړې چې دا سه لعنتی ځای کې زناستا زده دې ګیره توهین یاره خلینه مې ګډي وړي وزین سهار سره یو سره په باسو دا کې بل ورک دی کې بن برک بلادر ودا دا چې سپې دورو بجو نو رسو د بار ملکونو پروګرام کې شروع شو مال ته کما پاتای کی وجستا څه خیال دی معلومات یو سره راغی هغه ماته وی چې مولانا سے پاټای خو ډیری جوړی دي او ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلي دي نو ورته دعوت ورکوا. مال کومه پارټي ویل ټوی دته پارټي نو مال ته ماته جوړه غټوی دته پاټای کې ښکاری په شرمونو شرم ټوی دته پارټي بل ته ثابتم کما صدر کې عمر او نکاح میں تړلو نو غالک ته وی چې امنت بالله وای نو پلار ما ته وی چې یہ بچہ ہے امنت بالله نہیں سمجھتا آپ خود پڑھ لیں. ما ته وی نو ما ورته وی چې اچھا تو یہ दुल्हन को भी मैं अपने घर ले जाऊंगा دا خزبن کې عذاب وزم کنه چې ځامن ته به مغلی شو ته معلوم بیا وای نیمه ګنټه مې لیټ کړیو ټول بیا منته بالله مې ویلا په کلمه مې ویلا بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دینه پس به زمبوز نه قضا کو هغه نه پس مې ورته نکاو. خپلار اوسم ماته یادې چې دا تاسو ویلو زما د زوی په نو مال خلا کنه چې خزرم بیا زه بوزم چې امنت بالله زه وایم اوس ایو مولا مجلس کې ناسو نکاح تړلو جنې دې قبول کړه داسې مبارک شه. ما ورته لیک کابل استاد دې څو کړو تل په آرام کېنا خو د خر او د خرې نکاح نو پاغي کې اوسته پکې نور څه ټکی راو باسي ورته مې وی چې د خره دې په کار باغې چې زما کې بوزای نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاح دې له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادی حال صدر کی شادی حال یونیورسٹی کی شادی حال یو شادی حال په خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په مرا کلا غوندې صدا خار کې جنتاګر نمخ کې الته شادی حال و دا اولیاء نکاحونه په شادي حال کې تړلې کیږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ
یعنی بند ډمخانه، بند ډمخانه. نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو अब په یونیورسيټي شادي حال کې روټای ورکړي. نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسيټي شادي حال ته ځي، د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسيټي شادي حال ته ځي، د رامداس ښځې به د یونیورسيټي شادي حال ته ځي. بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي. دا ستا ملک شو، دا ستا وطن شو. کوم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی، په انګلینډ کې دی، قسم په خدای دی چې د دې کمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو، خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی. کینی تاسو به کتلي خو الله دې نه ورکړي. تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو، د دوی هغه ایمان څه شو، د دوی هغه دین څه شو. نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي. ما نه مخکې روانه په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه. هلکه دا څوک دی؟ ډرایور راته وایي چې دا پلانی دی که نه؟ او بیړه پې غرقه شي. پلانی دی توړه چادري وه، سلطلو د ښځو کې 3 قسمه دي، 80 کیلو توړه، 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه. ورته ګورئ. نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته؟ دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي. زمانه تهذیب څه دی؟ ډنګي دي، چمچي دي، کړنج پلیټونه دي. مړه هغه خوروا دومره وي چې څومره پلیټونه پراته خیال هم راغی دي. ډونګي دي او چینک لی ټوپۍ ورته سر کوي. خدای مرک کچې ورک شي. چینک لی ټوپۍ ورته سر کوي. دا تکلفات چې ډېر شو، حقیقت او روح د اسلام چې د قوم نه ووت. روټۍ ده تیاره شوه، تالی کې راواچوه، ماته کوه. نن دا ما غوندې اناړي او بېډبه ملا چې چېرته دوی سره پیښ شي په روټۍ کې، زه خو روټۍ مې ماته کړه په دې یونیورسټۍ کې. ما ته وایي دا څه کې؟ ما په کلاس نورم داسې وایي دا څه کې دي؟ چپ مونږ ته سپک ګوري. بیا وایي دا بد تهذیبه دي، دا شریفان نه دي. زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ؟ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټې به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. ابوبکر، عمر، عثمان، ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علما او موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ، بحث به وکړو، خبرې به وکړو. که زه په دې مطمئن شوم چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنة هلکه که په 10 ورځو یو 4-5 څپېړې والو باندې جنتي، نو مونږ خدای والي چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې. خلاصه
زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعه او د مولیانو او د غټانو هم خوښ دی په دې نه پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما لا ثابته کا چې دې کې جنت دی ما مطمئن کا ته کمیس وباسې زه ورسره پرتوګم وباسم نو تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي چې لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو ژړلې بادشاه ورته ویل ولې ژاړې ویل خر مې مړ شو ویل 2 خرونه وله ورکوي 2 خرونه یې ورکړه بیا هم سړي ژړل ویل اوس ولې ژاړې 2 خرونه هم درکړه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلي چې د یارې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلي یوه پرېدیو پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کړو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روته جوړې فریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه پیسې ویلې روته جوړې خلو چې سنبې ورکم او تا چاله ور نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ده نه د ایمان ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده او نه د خدای ده او نه د رسول سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی بارامه یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې که د چا خاضي به واو که نه و دی به ګډېدو که د چا به زوی شوی او که نه و ده به ډولکې غږول دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچي دي هغه د سور بچي شنې چای پې اوسکا او تورې چای پې اوسکا خان به په بنگله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي ګډېږي که نه ګډېږي خان نواب ارباب سرمایهدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي د هغه ښځه په کور کې ریګمال ځان ته مګلی او زمونږ ښځې لس مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی دپاره نیسي که نه د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې لس سړي ختلي د هغه طلق دې د سور بچو ته ته جلسې خدای ستا بیوي یو ملا راغلی او دکان ته ما ته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه جینۍ څوک وایي خدای مرکه یریږئ څوک وی چې د ویړ کې ډېر بد مایا اپریدی و هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی و وی چې د ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خلو چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې د زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم نه مخکاري زه به د سپي بچی چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباس ہے
بجلیګر شه بجلیګر څه سړی نه دا لغاری د تی د صدارت نه کوس کا دی به څه شي بیا څه شي به هغه مونږ دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه سرغړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیک علي سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای دا څه دا به نظیره دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني په ایمانه وسو ورته ګور یو څو زوړنکم کمانه چا د غلا نوم واغست مانه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای په ایمان ټول ملک د زنا ډیپو دی نن ستا ټول ملک د لیواتک ډیپو دی په دا میوزک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی که نه دی یو میوزک سنټر والا به ژوندی پرې نه ده مردارو مې د شپې بلو پرنټ یې پکې چلی که نه ته غم جاړې د شیعه په هغه خړ سیلاب یوړی شه چې بلتی نه ته د شیعه غم جاړې ستا آینده نسل ډم شو کنجر شو تباه شو غرق شو دومره هلکان ستاسو ټوله ورځ د مور خخکک خرڅوي او ویډیو ګیم له پیسې پیدا کوي کوي که نه کوي د لسم او د یولسم هلکان د مور خختک خرڅوي او بلیټ دپاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم هلکان د مور خختک خرڅوي او د شپې د بلو پرنټ دپاره 340 روپۍ پیدا کوي نن ستا آینده نسل تباه شو بیړه یې غرقه شوه نور غرقېږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه یې لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول ډمان په ویډیو ګیم کې خوشحالېږئ ورته زوی له چې ورشي بچیه چېرته دی بابا تلم ورته ودرېږي وس په خسته ذلیله رزیله تم ورته خوشحالېږي چې ستا زوی ویډیو ګیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسې به راته وشي دا خو چې آډر وکړم چې بلیټ کې کوم هلک وګورئ دې غوږونو ته یې لختې ونیسئ چې دا غوږونه یې دومره وپړسېږي ته وګوره چې ته مانه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دی خو وګورئ مومندو ته یو دغه تلی او دا نداپ پېژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالي کوي یا خو دا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خو دا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اتار رازوړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا دا څه په آرامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی
او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی داسې ده که نه ده تاسو بیړه تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي وه ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل آباد یې مل اړیو چې دی به ډېر وي چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې دې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي نو که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیزه اچوئ ورسره نو دا لږ غټ یې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو له فټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نکتې غل نه د لاس غوڅ شي که نه په اسمبلی کې 250 ممبران 15 پکې ملیان ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسو ودشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي مسترد به شي چې به یې اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم ٹھیک ده بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دې شي دی 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروئ غریب skin to skin there is no sin کالجیانو پکې شته یې skin to skin there is no sin خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه وشي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همړه چې کېدي لیدلې هم ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د بارې تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حینه تر بلوغه د وخته تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلي فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کت چې پاسېدم ویل ولې ما خو تا ما ته راوبخلو بس خبره خلاصه شوه ویل کېنه بره دا هیله ده مال والله چې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې دی چې ما مخکې منډې کوي را پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا دی چې ضمن المؤمنین خیره که نه په مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډو یې د په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډو یې د په سر کېنولی دی
هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه لمونځ کړی نه اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې ښایي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر پیدا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه یې کوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړ په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاسېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه اوس چې مونږ پرې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ټیک شو نن په دې سلیل دلته دې ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه غواړي نو څه به غواړي اته سیره نکریزي دوه دړی د خاورو تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان دا ول مرداران تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریځې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای قربان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره مې ورکړې ده چې درې منه وریځې او دوه ټیمه غوړي پرې غواړي دا ستاسو زامن دي دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا هم د بوټونه والا تر ضیاءالحقه پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ټیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه اینو ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تا نیسي ولې نه مال زه بد نه یم خدای م دې خدا څه نصیحت ورته کو او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی پلارو یې لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سره چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو ملیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مال خوند یې لا دا دی چې مونږ سپین ږیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دوران شه طلاقي مې کړې دا ټول زاړه یې والله که یو هم پرېښی دی ټولې طلاقولې دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته
آئلی قوانین والا تسنت ستا په ملک من چې د قادیانیت نوم سوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث زاروي عطا الله شاه بخاري شانور شاه کشمیری مفتی محمود برکت زما په خبره پوهېږئ دا د هغې برکت دی چې نن قادیانیت نوم سوکوري الټي والا ورځي نو قیوم خان نیولی یو کال کېد ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی یم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولی یم په مارشالله کې چې پیش یې کړمه 4,000 روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولی یم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم ګورنر راپسې ټلیفون وکړو چې ته راوځه مال والله کې دروځه ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې په ښې مال یې راوړو مزې کوم بانګونه ویم منځونه کوم وروره زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل ښه دی په آرام پکې ناست یم بار خو م څوک پرېږدي نه خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو ورسره زه م رالمه مال چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی ضیاءالله هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولی هغه مړ کېږي راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیگ او اوس بیا د مسلم لیگ په لاس کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجریه پاکستان نجریه پاکستان څه ته وایي نجریه پاکستان خو لا اله الا الله وکنه تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوملی بیا یو خبره دی کوي تاسو څه کمقل خلک یئ په ډبې نه یئ او چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخ خېجئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 خدای دې کور ران که چې وړاندې شي خو په ارام کښېنه که نه چېرته یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې ما ته وایي چې ته جرګان ګډان نه ده ته دومره غټ ولې مال خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې والې نو په ټکي به مې ساوتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي خاندي په موله ملا مړه ملا ملا ته مغنۍ چې په مولای به دې خرم په کونه کې وال هغې نه به دې چکم ملا نه تک ملات تچي دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې تچي زمان وقت راشي زه به تا زوړم تا نه به زه سرمنو باسم سرمان دې وختې پاس به دې زوړم مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یې چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ پسخانې کوچی بازار ته هر قسم غوا او میخه پکې شته هر قسم امبستری میخه شته ترکۍ میخه شته پنجابی غوا شته او اټکی خرم پکې شته خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادر یې په سر یې هم سنبی کېږي د زنګ جینه یم او شرمېدلي قومه تاسو خو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به
چا کاږه وکته نو سر بم ولا د ګولۍ نشانه کولو نه وای داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو والله کنن ته دلته د جوارای پړکای د وی سی آر سینما چلے د ټي وي سینما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پاره وخت راغی په دې جمرود کې به وګوره بلخانه به جوړي او خزي به پکې چلی پښتو چرته ده نو جاري بچو امیر المؤمنین خدای لوی سړی تحصیلدار صاحب ته بده سوچي تحصیلدار صاحب لږ دی راشه وبوي هلته هو چې بار لوی تیسمارخانه چې هلته لاشه سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار یې قربان دې شم ته دې مور پلار که زموږ مور شي خو ټیک ده او پلار خو زموږ نه دی وروره قربان دې دا قربان دې شم دې ولې وایي او ته دې مور پلار دې ولې وایي او یا به دړی چینی یا به دوه تیری هغه ماخلی په خپلو پیسو خو چک به دی درکوي داسې ده که نه ده وبوی داسې چې زه له راشه وبوی او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې ټوپ یې خلاصوي او چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16-15 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوهه چې څه یې منه خو زرکه زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي که دا د دې طرف تیاره در باندې راله زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ به شمه زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ به شمه غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاڑما پزان نجاڑم نخپل کټو بستر جاڑما کجاڑم ستادا نازک خزا جاڑم چې دا تمرا پناز دې ساتلې ده دا غریب بچرته منډې وهي زه خپلې لوڼه نه جاړمه زما لوڼه غریبۍ سره عادت دي لوږې سره عادت دي کچه کور کې اوسېدو سره عادت دي زه ستاسو د انګلینډ او د امریکې MRCP لوڼه جاړمه زما عزیزانو عرض مې دا و چې ځان نه جاړم زه ستاسو بنګلې جاړمه ستاسو هغه غسل خانې جاړمه چې کومه یو غسل خانه په 1 لاکھ روپۍ جوړه ده د غلو زیم جاړم چې داسې پاک ځای به بیا چرته وي چې ته به پکې غل کې هغه دې جاړمه او بدبخته زه خو دا ملک جاړمه زه خو د ملک بقا غواړمه زه د ملک سالمیت غواړمه چې ملک وو زبا پکې همدغه ملنګ او درویش د زمانې ما تب همدغه سرمایدار غټایټ
زامنم صاحب صاحبان خزم ترکه اسپه مزیبم تاسو کوي ما د پر مزین دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ خزه او لوړه بربند ګرځي دا چوبره امینه خو یې کنه دا یړای ګډې چې په دې سره کو نه اوري او راوړي یړای ګډې دي ګډې د دې خاوندان وي شریفان من شریف خلق په جشن خیبر کې خزه چیړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا څه شرافت ته چې خزه جشن خیبر ته کوي او د الکانو چیړلې ما ورته وروړه خبره ده چې کم سړی چې خپل خرې ته د خلق ته سره وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پریدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شینو ته به خرونه ګرمه کدي خرې ته بګ ای شرمې دلو اچھا خراب بار په پټو کې پریدي او سار لګیلی کې چې دا لګا خرونه ورانه ولې کړي نه خرونه څورانه دي ورانه خوستاو چې خریدي ولی بارش پته رولا خریته ګورو په ساراش کې تا ګورا والله کدا جشن خیبر دی حکومت کړي وي چې تاسو کې سړی توب وي تاسو مسلمانان وي تاسو غیرتیان وي تاسو پښتانه وي او نو ورته یو کال نه ورغلی قبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مکتب کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړي په درې مورز د جشن تختې ده کنه دا سینماګانې بستا په ملک ولی وای کته نه ورتله ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستاده سیلاب دی یو څه کته نه ورتله سینما به ولی خلکو په شپېته لکه روپیا غسته د سینما ټیکټ به په بلیک ولی خرڅې ده کته نه ورتله ګناه خو ستاده دی خو وګورئ جدو دے بند کی کر نا دا بخامخا جوڑے دے استاد ایمان امتحان بسنگ کی گی چی گناہ نوے ٹول ام نیکی نیکی وین استاد ایمان امتحان بسنگ وے پر یہ خبر پوئی گئی کہ اصلا ما کو گندے سرونا فضا ہوئی استاد ایمان امتحان بسنگ کے دے چی خدا شیطان نوے پیدا کرے جو ڈاکٹر دکان کے ناس تو منو یو زرا خزرا نو سر مړی ډېر تور کړی او بنګړي منګړي مچولي پیتی میتی په پوزه کړی نو کمپاوډر ورته وایي چې بوډا راځه دننه کېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کېنه دی ویل دا دې بچیا داسې بوډای نس او ټوله داسې ګونجې پنجې وه او ویښته یې تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجې نه یې دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کوټی شي بیا دننه لاړه ما اړه کې رااله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ومي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږ زړې ډېر رنګونه ورغوي راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي
ګیره توره کی یا بریتې تورې کی یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانۍ کې خو نه کوه په د خدای کار دی چې توره توره به وي او چې سپینه سپینه به وي نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه سار روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روژه د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه نو تاسو دغې له پاتې روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره د ډچوما ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو روژه وخوړی شوې روژه وخوړی ټول اسلام دې وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه روژه وخوړی شو په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجه یې ټیک ده تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه ماله نه دی را رسېدلی ما نه ده نیولې ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه خبره خلاصه روژه وخوړی شو روژه وخوړی شو دا ډرامې به یې صاحبه 29 ورځې روژه د چا سوي وه روژه ټولو ستاسو کپرې خوړې 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 10 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي به دنه وباسم که محمد خان صاحب جومات کې مې ګیرې والا ګواه ولیدو ګیرې والا ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي 4 ګنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یا هم د جمعې په شپه لیدلې ده یا هم د خالي په شپه لیدلې یا هم نن چېرته وړي ده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیریوال هم پیدا شي شیخان هم پیدا شي تبلیغیان هم پیدا شي امامان هم را پیدا شي جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدم ګیرې به درنه وباس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي خو چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 ګنټې زمونږ ډپ پړک وچو جمعې کې اعلانونه هلکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا کېږي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اخیستي دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پریدم دے نا مال تنکو کی نورتا ہے پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تیرے کمبر دا چمڑا میں سر کا تیلاس تاسو خبرم یہی مال برامنڈا کی جانا مولانا صاحب دا کار دے سرش مال رانش زائی دی ممبرانو دے تکو زامنو پسے گرزئی کونسلر لم ووٹ ورکڑے اگر پسے زئی که صوبائی ممبر لم ورکڑے اور پسے زئی دا غلو گروبی جوڑ کے او پسرو نے ورتواڑا ہوئی بے غیرتو سے ایمان ځان کے پیدا کی تو سوٹو یو لئی دا غلو پر روڑو یو لئی زمان کور با پریوزی والله چې زه د دې خزم پرېږدم شرم وکړئ حیا وکړئ لږ غیرت وکړئ څوک درته راشي نه مهرونه نه د خرې رورې خو چې خر درته خوله وړپئ بسته ورته متیازې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولی او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ غونې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غونې شریفانو تا شریف یې بله ښځه دې ډم بوم کړه او ته شریف یې پرېږدم یې نه ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا ځنتلا کې چې دي
خزه مخاندي او بیړه دې او دوی سره څه په جشن خیبر کې خزه چیړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا سه شرافت ته چې خزه جشن خیبر ته کړی او د الکانو چیړلې. ما ورته وروره خبره ده چې کوم سړی چې خپل خرې ته د خلق تیر سره وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پریدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو چې خراب بار په پټو کې پریدي او سار لګیلې کوي چې د هلکه خرونه ورانې ولې کړې نه د خرونه څه ورانې دي ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته وی زما په دې مکتب کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقے اتفاق باندې. मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।